بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو مدرسینو اور طلباء عزیز، د ارشاد الصرف 11 نمبر سبق دی. درس نمبر 11 د فعل علامات شروع دي. 15 علامتونه موږ د پارون په سبق کې ویلو. نن شپږم، اووم، اتم، نم، لسم دغه 15 علامتونه نن په نن سبق کې وایو ان شاء الله. د فعل شپږمه علامت دا ده چې د کلمې په اخر کې به واو ضمیر فاعل وي. واو ضمیرونه خپل اسمونه دي. تمام ضمایر، ټول ضمایرونه چې دي دا اسمونه دي او سماعي اسمونه دي. عرب حضرات وداته اسمونه وایي، موږ هم اسمونه ورته وایو. نو واو ضمیر فاعل د کومې صیغې په اخر کې راغلی وو، هغه صیغه به هم فعل وي. لکه ضربو، په ضربو کې واو ضمیر دا فاعل دی، ضرب فعل دی. نو د ضربو د واو څخه د وجې دا صيغه فعل شوله. اوومه علامت دا ده الف ضمیر فاعل به د کلمې په اخر کې وي. لکه ضربا کې الف چې کوم دی و دا الف ته وایي الف ضمیر فاعل. د فاعل علامت هم ده، د تثنیه علامت هم دی، د فاعل ضمیر هم دی. د دا الف د وجې و دا صيغه ته موږ فعل وایو. اتم علامت دا د کلمې په اخر کې به تا ساکنه مطوله وي. تا به ساکنه وي، مطوله منه اوږده به وي. لکه ضربت تا ساکنه ده. دا تا د فاعل ضمیر نه دی، بلکې تا خالصتا د مؤنث علامت ده. د دې تا د وجې دا فعل مؤنث دی. نم علامت دا دی چې نون مفتوح مع قبر ساکن به وي، و دې ته نون نسبه وایي. یا ضربنه تضریبنه ضربنه، په ضربنه کې نون مفتوح دی، مخکې زبر دی. دا نون هم د فاعل ضمیر دی او د جمع علامت دی، او د دې نون د وجې و دا صيغه ته موږ وایو فعل. لسم علامت تا متحرکه مطوله. د کلمې په آخر کې به تا وي، متحرک معنی حرکت به وي، مطوله اوږده به وي. ضربتو درې صيغې دي. د متکلم ده، یوه د مخاطب ده مؤنث او بل د مخاطب مذکر ده. ضربتو. نو دا رقم صيغې چې نورې درالې و هغه صيغو ته به موږ فعلونه وایي. ځکه واو ضمیر فاعل، الف ضمیر فاعل، تا ساکنه مطوله، نون مفتوح مع قبل ساکن، تا متحرکه مطوله. دا لس علامتونه سو. سبا به که خدای کړي انشاءالله العزیز د لسو علامتو مشق اجرا به انشاءالله العزیز.